الفصل الثالث تیسری فصل. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو درداء صاحب نه دا روایت تدا فرمایي چې حضرت رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ان الله عز وجل فرغ الى كل عبد. الله تعالی هر سړی نه ور فارغ شو ده، یعنی هر سړی ته ور فارغ ده من خلقه په پیدائش کې من 50 ز 50 شیونو نه، یعنی په 50 شیونو کې الله تعالی ور فارغ شو د ځکه پیدا وکولو صحیح ده. ور فارغ شو معنا دا چې 50 شیونو ته الله ور لیکلی دي، بس دا 50 شیون به دي سړی سره ماغه مطابق کیږي صحیح ده. فرغ معنا دی مشون دی پرېږدل د نه شیل ټیک شو من اجله د انسان د نیټې نه صحیح ده. انسان د پر کوم نیټه لیکلی شوی ده دا الله تعالی لیکلی ده، بس د کی څه بدلون مخته کېدل ورسته کېدل نه کیږي. نمبر 2 وعمله لون دی سره لیکلی دی خیره و شره، د دې ولکوم عمل د خوي او کبد وی دا ته لیکل شو ده. الله تعالی په لوح محفوظ کې دا خبرې لیک دی گئی ہے. ومسجعه او د دې ولا قبر ای قبره وم قتل مسجعه، صدا سړی بچی ته کې وفات کیږي مثلا نه وفات کېدل یو ته لیکلی شوي دي کومې ځمکې کې وړېږي الله ته حاجت بیا شي که نه. و اثره او د دې ولا کوم اثر د لوند یو سره لیکلی که نه ای تحرکه و استراره، ژوند کې دا به څه کوي څه به نه کوي، څومره به خوڅېږي څومره منډې ترړې به وایي دا ټولو ته لیکلی شوي دي صحیح ده. اثر قدمونو ته ویل شي ځکه چې قدم کېږدی بیا چپل ولا نشون پاتې کېږي که نه، ځکه ورته اثر ویل شوي دا خو د پلنکي سړي کېړی یو اثر د خالی یي که نه. ورزقه او رزق هم ولا خدای پاک لیکلی ده. رواه احمد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عائشة صحابی پیغمبر لسانم دا خبر ولیدلی ده فرمایلو من تکلم فی شیء من القدر، کوم انسان تقدیر کې بحث وکړلو څومره همي فی شیء معنا څومره همي چې شي په باره کې واغې د تقدیر کې کومه خبره دی وچړله څه هغه مناسبه نه وه داسې خبره نو سئل عنه یوم القیامت، قیامت ورځې به دې نه تپوس کېږي ستو د ویلې دې په باره کې خبرې کولې لکه څنګه د نورو اقوالو افعالو تپوس به کېږي که نه سزا جزا به وي. دا شی ته که د تقدیر په باره کې شو داسې خبرې وکړي چې نامناسبې وي یا تقدیر نه شکایت و ندی به تپوس ونه کېږي. ومن لم یتکلم فیه، که کوم سړي به دې په باره کې خبرې ونه کړل یعنې هغه خبرې څه هغه نامناسبې وي. مناسبې خبرې خو کول شي که نه تقدیر مسله باندې چوک ویاوي هغه بېله خبره نه مناسبې خبرې ورکې ونه کوي چې بیا داسې ویلي داسې ویلي نه دي دا خبرې ورکې لیالی کوي شکایتونه کوي. نه لم یسأل عنه دې سړي نه بیا تپوس نه کېږي جواب یې څه ګناه یې نه کړي تپوس بیا نه یي. رواه ابن ماجه، ابن ماجه یو کتاب ده دماغه والا حدیث. وعن ابن الدیلمی، ابن دیلمی صاحب نه روایت ده. ابن دیلمی باندې 11 لیکلی شوي ده حاشیې کې تاسو لوړ شئ دا څه نمیږي د سړی ابن دیلمی نماز ده کې هو ابو عبدالله چونکې د ابو عبدالله د کنیت ده قیل شوګیی که نه څه ابو عبدالرحمن ده وقیل زنی څه نه ضحاک فیروز الدیلمی ده ښه ضحاک فیروز دیلمی وګوره حاشیې کې مزدا شو. ابن دیلمی صاحب فرمایي قال اتیت ابی بن کعب، دا ابي بن کعب نه ده ښه ابي نه ده دا ټکه ابی ده ښه که نه ابی بن کعب، زه ابی بن کعب ته ورغلمه فقلت له مونه تفوس کو قد وقع فی نفسی شیء، د مو په زړه کې څه خبرې راغلي دي من القدر تقدیر په باره کې. لون دی سره څه لیکلی دی اضطراب حزازة و اضطراب ولې د حزازة ټکه یعنې زړه کې هم داسې راخنا غونې ونه پیدا وشي د لکه وشي په باره کې د زړه کې خبرې سر وشي چې دا څنګه دا څنګه نه ده شا کې نه ورغله هغو خو شکونه نه کولو که نه خاصې لکه څه تپوس غونې زړه کې راپوڅېږي. ایڅ فحدثني مو ته دې په باره کې څه خبرې بیان که لعل الله ان یذهبه من قلبي څه الله تعالی به دا شاید د مو زړه نه لرې کړي یعنې د کومې خبرې مو زړه کې څه دي دا به خدای پاک ختم کړي ان یذهبه ختم به کړي. فقال نو ابی بن کعب صاحب تو فرمیلو څه د دې په باره کې هېڅ سوچونه مه کوه څه کېږي ماغه د ښه کېږي او الله یې کوي ډېر ښه کوي هېڅ بد نشته الله تعالی باندې چوک هېڅ نشي ورتړل څه کېږي هغه انصاف ته ټول ویلي. لو ان الله عز وجل کچیرې الله ربي کریم
عذب اهل سماواته و اهل ارضه ټول اسمان ولا کسانو ته او د ټول د ځمکې ولا کسانو ته عذاب سویر کی عذبهم نو دا عذاب سویر کی کنه وهو غیر ظالم لهم دي کې به دا ظالم نشي ګڼل ټیک شو الله تعالی کده ټول دنیا ته وچ پوش عذاب ویر کی کنه بیا به شو د سینې شل زدا ظالم د زکه صدا ټول شون دي چا دی الله دی په خپل شي کې غوتی وایلو بنه چوک خبري کول شي ستور کې ویلي غوتی وای هیڅ چوک اعتراض نشي کول ولو رحمهم کبه دغه ټولي دنیا انسانانو باندې پیریانو باندې فرشتو باندې اسمان زمکي مخلوقات باندې رحم وکي كانت رحمته خيرا لهم ان دي الله ولا دا رحمت دغه ټولو د پاره بخوي من اعمالهم دو اعمال صالحانه سیدا لکه بغیر د اعمالو نه چوبنه رحم وکي دا دی الله تعالی د پاره څه اعتراض خبره نه ده چوک د سینې شیل زدا ویل الله پاک رحم وکي دي چې خو کپیرون دي دوبنه ویل رحم وکو دوه ظالمون دي دوه سره نیک عمل کړي نو دوبنه الله ویل رحم وکي چې ته غوتي ویل اعتراض شته دي کی نه نه دی الله دی چور کی سکوردلون دی سره لیکلی کنه لانه متصرف فی ملکه دو خپل شي کی دی خپل شي کی کاروبار لري بیس ولو انفقتا ای ابن دیلمی کت خارس کی مثل احد ذهب دی احد غر برابر ت سونا خارسه کی روپی خارسه کی پی سبیل الله دی الله په لیاره کی جهاد کی یا علم لیاره کی ما قبل الله منک الله بیتون نه قبل حتی تؤمن بالقدر سو پر تقدیر بن صحیح عقیده نه تقدیر بن صحیح عقیده لرل ضروری دی کني بیا به یو عملم صحیح نه قبلږي دا احد لوندې چې شلی کلی احد ټکی لوندې جبل بقرب المدینه مدینه سره نږدې یو غر دا وګوره ته وای خیال احد وتل شي بیا وتل سو وتعلم او په دې باندې خزان پوي کې ان ما اصوابک سکم شیطو ته دروازه رسیږي لم یکن لیخطئک هغه خو دې د پاره نو ستونه بادشیا ګوډي سره والا کې دیاري کزونه د سی دوا کز سالي تیر شو کې د شی به نو والا خو اوس خي والا یې کنه دو خبري ما کو ز به نو والا دیره کبیګه دغه چوکیداری کې زروي خص پاتې شو وا شبر نه دا دکان نو موت کړه دوسی یې کز خو بیا ولا نو شو کنه نو ته شو خو بیا ولا به د خبري چشته کوي وسه کوم شاید نو شو لسغه په باری کې غاږي کې یاري کله غونې تی زې موسن وکړي د کور نه خرپې ته خو کړي تی زې د کنه وسور کې چشته څه کور مخروپې لشو ده نو کور خو د زکه خراب شې ستونه شو کور د اوس مخته ته بسونه کې سبوي مختصي و انما اخطاك او کوم شیطان ندر ورسیږي خطا شي ته نو انما اخطاك دا زیګ دم داس کولی وسړی ته زمیخت د پاره ته پک سره مخته کس لاغونی باد شولو دوی څه شکر د صد خاطو شولو کله غونې ته پاک رنه څوک شو دا سړی بلګیدو نه ته د اوس چې د سې کله غونې ته پاک رنه کو شو به بلګیدو خو ونه لګیدو ځکه ستونه ته پاک کوګ نه وشو به د چې د ورکی سری کومه لا غونې خاطو شو ته بوب شو ځکه خو تیس و انما اخطاک د کوم شیطان ته څه نه در ورسیږي د کی به د سیما سود ویل نه ورسېږي یا ویل رسیږي لم یکن لیصيبک دو خو اندی د پاره ستو ته نه درسیږي برکی چې مخته داوتا ابی بن کعب سیف دیلمی سیف دا خبری وکی خوا صدا خبری خیز دا کا دی سره به د اعمال برابري او بل دای وتوکړي ولو مت علی غیر هذا کدغه اکیدین الو په بل لاد ونی سو اپوت شولې الاعتقاد لوندې لیکل کنه هاذا لوندې لدخلت النار نور تبسی قال بدا ابن دیلمی سیبیی صوبی سیب نحمد خبری ورد ثم تیتو عبد الله بن مسعود بی عبد الله سیب تورغلم فقال مثل ذلك غمرتان دا خبری وکی بقال دمختی ثم تیتو حذیفة بن اليمان بحذیفه بن یمان سیب تورغلم دا بلکستا فقال مثل ذلك ديرت ما خبر وكي ثم اتيت زيد بن ثابت بزيد سيبت ولندا صحابي ده فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اغرت هم دا خبره کې نسالو کسونو ته خبره کې مضبوطه شو خبره کنه رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه وعن نافع رحمه الله عليه دا خبر غری نافع سیب لوی عالم د حضرت ابن عمر سیب شاګرد او ان رجلا اتى ابن عمر يسرى عبد الله بن عمر سيبترغلو فقال غويلو ان فلانا يقرئ عليك السلام اي حضرت سيب پلانکای سړی د تو باندې سلام کوي يقرئ عليك السلام څه معنا ده تو ته سلام کوي یعنی مولا سلام ورور فقال دا عبد الله سيب مغه کاست ویلو سي انه بلغني دا قال تکسر شي قال يقول دين بعد ان صد دا بان نشيل ان بیا ټیک ته زیر بیا ښه
انه بلغني مت خدا خبر رسیدلی دا انه وګوره دا انه بیا انه نشي الخا سنور زینو کې سره شي بیا انه بیا سقال نه بعد روشي بیا شي ان بیا ټیک شو انه بیا وګوره کدا ست انه سوال کولو بس غلا شو نمبر د کارت شو انه قد احدث ساخ بدتی خبري کړی دي قد احدث معنا نوی خبري رو بسلی دین کې خا کنه قد احدث چشتل شي دې سمته دا خبر استدل انه قد احدث زدود شدا نوی خبري پیدا کړی دي احدث يحدث احداث منه بدعت کول خا کنه نوی خبري پیدا کول وګوره پوسه ادو نمبر خشي کې تاسو وګورئ احدث سمنه د ای ابتدع فی الدین په دین کې داسې خبري رو بسل مالی سمن حس دین کې نه داخله من التکذیب بالقدر لکه درویح کول د تقدیر خا یم د سنوري خبري کول فإن كان قد احدث قدیر اختیار سره بدعت خبري جوړی کړی دي فلا تقرئه مني السلام مو طرف نو ته سلام جواب ورنړي سیدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما في انبر سند خبر يريد لدي يكون في امتي او في هذه الامه دي امت کې مو امت کې خلق وي او دا شی خلق یو غوونه بیا غضبونه برسیا نخسپن زمکه کې غر کې دل بای دا خلق ور کې غر کې و مسخن او شکل بدلیدل به هم میخه او قذف یا بو کونی پوریږي قذف شتل شي وشتل تل شيخه کونی وشتل کونی پوریږي فی اهل القدر هغه خالص تقدیر و غیره کی خبري کوي تقدیر نه مني یا یې څه کارونه وسره پیدا کیږي الله مخکې نه دی لیکلی رواه الترمذي و ابو داود و ابن ماجه وقال الترمذي امام الترمذي سبي هذا حديث حسن صحيح غريب دا حدیث و سند په اعتبار سره حسن ده بل سند په اعتبار سره صحیح ده او بل سند په اعتبار سره غریب ده صحیح شو وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حضرت علي رضي الله تعالى عنه دا ارشاد دا فرمای سألت خدیجه خدیجی بی تاسو وګورئ کته سألت سو ای غلط شو کنه سألت خدیجه النبي صلى الله عليه وسلم خدیجی بی د پیغمبر علیه السلام تاسو کو عن ولدین د غدو بچای په باره کې ما تا ساغه وپد شي لها په الجاهلیه هغه ولد و بچی سو په الجاهلیه جاهلیت زمانه کې یعنی د اسلام ولا دور نه لګ مخ کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم علیه السلام تو فرمایلو هما فی النار هغه دوړه جهنم کې دي قال دا علی سے فرمای فلم را الکراهه فی وجهها څکله دا خبره بند کو خسړی بن لاغونی بیا مخ کې اثرات جوتیږي کنه خپکیږي ها نو څکله پیغمبر علی السلام د حضرت خدیجه بی په مخ کې لاغونی نه خوشګواری وکټله الکراهه منه نه خوشګواری سړی خپاغون شدید ال شيخه خپاتو به اور کې وکټلو قال نو وی فرمایلو لو رأیت مکانهما کتو دی ولا زوی څه کتل دو ولا درجه زوی لا ابغضتهما تو بدوړو سره مینه نه وستلی ښا لا ابغضتهما تو بدوړو سره مینه نه وستلی کتو دی دو درجه نه څه خبره تو سره بیا نفرت کړه قالت غیل یا رسول الله فولدی منک چلو د خدوا بچی جهلیت کی وګانا فولدی دی مو د کوم بچی دی منک تو نه څه شی دی یعنی مو د کوم نسل دویم حضرت خدیجه بی ولا لونی ختم معلوم دي کنه زینب بی فاطمه رقیه و غیره کلثوم زرکف وتل شي زرکف د سره ولکه زینب موردرینا رقیه کافنا کلثوم فینا فاطمه زرکف سالور ټکی قال ویلس فی الجنه دا بجنت کم د شتا بل بچای سو او پتشو سیدا یو حضرت ابراهیم رضی الله عنه کنه مری قبطیه بچای و یور پسې نور وانده شته هغه وپد شیو د سالورونی خژوندې وی کنه د مسلمانانو یې سیدا مخکې دوا بشي یا یو بچای علما ذکر کړه دا هغه وپد شته خدیجه وی ولا صدا په جنت کې ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر سم فرمل ان المؤمنين واولادهم في الجنه مسلمانانو او دغه بچي په جنت کې او ان المشرکین واولادهم في النار مشرک کافر خلق او دغه بچي د جهنم کې ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم د آیت تلاوت کو الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم رواه احمد او کسان چې هغه ایماندار دي واتبعتهم ذريتهم بچایو دی هغه ته بکړی کنه بچای همور بلور بسې خبرو کې اترو کې په نقل او حرکت کې